أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. سورة الدخان 40 نمبر آیات. دې 40 نمبر آیات نواخله تر اخر د سورته پورې. په دې کې چې کوم سبقونه د هغې لنډه خلاصه ده سیده چې په اول کې به تخویف اخروی ذکر شي د آخرت یره هغه خلکو د پاره چې کوم دوباره ژوندون نه منکر دي د قیامت نه منکر دي او دغه یره به تقریبا په 200 طریقو باندې ذکر شي. د دې نه وروسته به د مؤمنانو د پاره اخروی خوشخبریان ذکر شي او دغه خوشخبریان به هم په 200 طریقو باندې. په اخر د صورت کې به ترغیب ذکر شي قرآن ته چې ټول مسلو حل دی په قرآن کې دی که آخرت جوړول غواړي قبر جوړول غواړي دنیا نو بس قرآن لاره ونیسه. دا ټول سبقونه خلاصه شو. په دې اولنی آیات کې چې ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین دې کې د آخرت یې ذکر کیږي. الله تعالی فرمایي ان یوم الفصل یقینا ورځ د فیصلې میقاتهم نټه دوی د اجمعین د ټول سره نو دوباره ژوند کولو د پاره نیټه چې د ورځ د فیصلې د قیامت ورځ ده. یوم الفصل د قیامت د نومونو کې یو نوم دی صفت نومونو کې دی. نو کوم خلک د دوباره ژوندون نه منکر دي او وایي چې نشته یا وست را ژوند شي نو د غټورو خلکو جواب دا دی چې د عملی فیصله د دوباره ژوند کېدلو هغه د قیامت ورځ ده وست نه ده. یوم د هغه ورځ ده لا یغني مولا عن مولا چې نه بشي د بکوله یو دوست د بل دوست نه شي ان است شي دا د ورځ د یو دوست د بل دوست نه عذاب کمول زیاتول نه شي په کار یې ناراضي ولا هم ينصرون او نه بر دوی امداد کیږي د بل طرف نه هم څه امداد نشته الا من رحم الله بغیر د هغه چانه چې الله پر رحم کړی نو چې الله پر رحم کړی او دوه جانبین مسلمانانی کم چې ګناګار دا مسلمان دی او چانه چې مرسته غواړي هغه مسلمان دی الله پر رحم کړی دی نو دغه کسان د یو بل د پاره سفارش کولای شي بل بکار راضي یو د بل سفارش جوړې دي. خلاصې دا شول چې مسلمانان د الله تعالی د اجازه باندې د الله تعالی د حکم نورس د یو بل پکار راضي یو بل سفارشونه کولای شي او ډیر روایت دا کیشته دي. البته چې کوم خلک کافران دي مشرکان دي هغه جسمر دوستانه په دنیا کې دي خو دغه دوستانه ته پکار ناراضي یو بل خلاصول نه شي. نو د سفارش د پاره چې کوم شرایط یو دادي چې دواړه جانبین به مسلمانان نیکان خلک وي نو یو کافر یو مسلمان د یو بل سفارت نشي کولای. دغه شان د کې سفارش کې دا هم دی چې دا به د الله تعالی د حکم نورست کېږي چې الله تعالی اجازه نه کړي نو بیا هم سفارش نشي کېدلی. نو دا خبرې به ضروري دي. نو د ځکه کې شفاعت قهریه نه پیوښ او شفاعت شرعي چې کم چې دغه شرایط پکې موجود دي د هغه اثبات وشو. انه یقینا د الله هو العزیز الرحیم هو العزیز الرحیم دا غالب او رحم والا دی. ان شجره الزقوم یقینا ونه د الزقوم طعام الاثیم خوراک د ګناګارانو دی. زقوم پوره تفصیلات چې کوم دي نو سورۃ الصافات کې تر شوی دي د څنګه ونه ده او د جهنميان به څنګه خوري دا حقیقت څنګه دی رنگ څنګه دی خوراک ذایقه څه طریقه باندې ده جهنميان ته بس د ولګي بارا کې څه پیدا ورکی کنه به ورکی هغه باسونه سورۃ الصافات کې تر شوی دي. خو لیکن دې ځکه کې دومره مسله ده دومره پاس چې الله تعالی وایي چې زقوم ونه به د جهنميان خوراکي او دا به بر خېټه کې خټکیږي په خېټه کې د ولې شوی تانبه څنګه خټکیږي اګه څنګه په خټکیږي عامي نسبه دا د دې په خېټه کې خټکیږي او دا غینه بعد الله تعالی وایي دسه بوته ویل چې خذوه وینسي فاعتلوه او رکاږي الى سواء الجحیم من جهنم لدينا دسه اندازه لګي ظاهر نه چې جهنميان جهنم ته داخله دل مخه بدیمانی زقوم خړل شي دی بوله ګلیونه کړي دا به خړل شي او چې کله دا وخورین برشتو ته به وځي وسه ورسي او رکاږي جهنم مسته ورسوي جهنم مسته براخ کړي شي بیا به ویل چې بدغه جهنم یوازې بس نه دی سره کړي او چې کوم خټ کېدلی او به پر سر واړوي نو بده معنی د جهنم په اور باندې خټ کېدلی او به پر سر واړوي شي. دا آیات ظاهر د اندازه لګي لیکن ځینې علما راي دا هم ده چې نه زقوم د جهنم کې دنه خوراک دی جهنم د جګړه دی وګرځول شي نو دا زقوم به وخړل شي په زقوم باندې به ملمستیا وشي دا وخره تخه سړی
بیا د هغې نه بعد چې کله دی وخوري نو فرشتو ته به وویل چې اوس یې راښاږئ پړی پکې واچوئ جهنم منځ ته ورسوئ نو د زیات تذلیل د ذلیله کولو دپاره به دی په راښکلو باندې چې په مرۍ کې به یې پړی پروت دی جهنم منځ ته به راښکلی شي هلته به بیا وویلی چې اوس داسې مه پرېږدوئ په سر باندې ګرمې اوبه واړوئ اوبه واړولی شي نو دا ټوله مقدمه په جهنم کې به وایي دننه روانوي بهر نه ده خو لیکن ځینې علماو رای دا ده چې دا بهر وي سوچ وایي بهر دی نو هغوی دپاره یو دلیل دا هم دی چې په دې وروستني آیات کې دی چې ورته به وویله چې دا ستاسو مېلمستیا ده او د مېلمستیا نزول ټکي نه پته لګي چې نزول هغه خوراک ته ویلی کېږي چې د مېلمه ته په اول سر کې میلاو شي او بیا چې کم دی نو وروسته ضیافت باقي چې د کینې دمش او تیاری والا خلک کوي هغې ته ضیافت ویلی کېږي نو وایي د دغې نه پته لګي چې دغه خوراکونه به د جهنم نه بهر کوي کم خلک چې وایي نه به جهنم کې دن نه دي هغوی وایي چې دا اصل کې نزول چې کم دی نو دا یو وسیع مضمون لري څنګه چې هغه خوراک باندې اطلاق کېږي چې کوم مېلمه ته په اول سر کې میلاو شي نو دغه شان په هغې باندې هم اطلاق کېږي چې کوم مستقل تیاری وله وشي او د هغې نه بعد ته میلاو شي یعنې د دواړو معنو ګنجایش پکې موجود دی الله تعالی وایي کالمهل دغه زقوم په جهنم کې چې کوم دوی خوري کالمهل په شان د ویلې شوي تنبیه وایي کومه تانبه چې ویلې شي د هغې په شان د کې شی وایي یغلی چې دا به خوټ کېږي فی البطون په خېټو کې که غلی الحمیم په شان د خوټ کېدلو اوبو باندې څنګه چې اوبه خوټ کېږي داسې به دغه زقوم به خېټه کې خوټ کېږي خذوه او وویلې چې ونیسئ فاعتلوه رای کاږئ الی سواء الجحیم من د جهنم ته نو بس رابخکلی شي ثم صبوا بیا به واړولی شي فوق رأسه د پاسه د سر د باندې من عذاب الحمیم عذاب د ګرمو اوبو یعنې ستړي کړي اوبه بیا په سر واړولی شي بیا به ورته ویلی شي ذوق وسکه انک انت العزیز الکریم یقینا ته زورور او عزتمن سړی دا به د بتاور د اهانت ویلی شي زیات تذلیل دپاره سپکاوي دپاره چې دا خلک په دنیا کې غټ غرور تکبر کوي ځان ډېر زورور ګڼي او ډېر محترم ځان ګڼي او د دین دشمنان دي مجرمان دي نو الله تعالی به د دوی د دې رویې مطابق ویلی شي چې وسکه ته زورور مې او ته عزتمنه مې دا د حل ان هذا یقینا دا ما هغه سری کنتم به تمترون تاسو پکې شک کوئ تاسو د حساب دوباره ژوندون جنت او جهنم د سره ماننه شکونه کول اوس په خپل سترګې وینه ان المتقین یقینا نیکان خلک په مقام امین په زګینو د امن کې د دین اخوا د نیکانو خلکو د مؤمنانو لپاره بشارت ته دا هم په دولس طریقو باندې دی الله تعالی د پرهیزګارانو لپاره پرهیزګاران خلک په هغه ځایونو کې چې کوم د امن زګینای نو معلومه شوه چې د انساني ژوند کې د ټولو نه اهم ټکی د امن دی چې کله سړي ته هر څه برابرې خو چې امن یې نه وي ژوند یې خاورې دي هېڅ شی الحمدلله خوند نشي ورکولی ټول نه اول انساني ژوند کې انساني نعمتونو کې د امن ضرورت دی نو ځکه وایي چې متقیان به اول د امن زګین ته ورسولی شي هېڅ قسم خطرې یریه پکې نه وي فی جنات وعیون په باغونو او چینو کې وایي دویم ضرورت د انسان د خوراکونو دی د ټول نه مخکې بیا یلبسون من سندس و استبرق متقابلین یلبسون دی باغوندي من سندس اغه نری رخم د جامو تنظیم ورلد او شي د نه بعد خوراک نه ورست دریم نمبر ضرورت د جاموي نو دوی د پاره به نری رخم ورواغوندول شي نری رخم جامې به ورواغوندول شي و استبرق او پیړ رخم متقابلین یو بل ته مخامخ کې نه ول شي خپل منځونه کې یعنی څوک به نری رخم اغوندي او څوک په پیړ چې کوم خلک غواړي هم دغه څه به ملاويږي دوی به اغوندي کذالک هم دغه شان دکی حال به دوی وزوجناهم موږ به نکاح ورکړو دوی ته به حور عین د غټو سترګو والا حوري چې د غټ سترګو د غټواله به د حسن یو انتهایی زوجنا تزویج چې کوم دی دا دوه سيزونه جوړه کول ته ویل کېږي چې جوړه شي یو بل ته ملګرتیا کې جوړه کې ورکړل شي او تزویج نکاح ته هم ویل کېږي نو یا د څه شوه چې دې ته به جوړه کې ورکړل شي ملګرتیا کې به ورکړل شي غټو سترګو والا حوري یو خبردار او دویم که زوجنا په معنا د نکاح سره وایم ټیک دی چې په نکاح به ورکړو دوی ته غټو سترګو والا حوري نو په دې ځکه کې بیا د ملحدینو سوالات راخ پیدا کیږي ملحدینو سوالات دا دي چې خاص د خو نکاح تړل دا خو احکام دي شرعي احکام دي او په جنت کې خو احکام باندې عمل کول نه یا د احکام نه الته خو صرف خسته ژوند تیرول به احکام عمل نشته دویمه دا ده چې الته کې چې کوم د نکاح لپاره مہر پکاري دوی به مہر کې څه شی ورکوي او دغه الته خو مال دولت یې نه جنتی نظام دی دا ملحدینو سوالات دي جواب دا ده چې اصل کې دغه کم نکاح چې تړل کېږي
دا برای احترام برای تکریم چې د زیات عزت د پاره او د احترام د پاره به نکاح وتړل شي. خدا به د نکاح نه کړ دنیا د نکاح په شان کې چې پاره کې ایجاب او قبول لې او گواهان پکې ناشتي ولیمه د روټۍ ده او دغه شان کې مہر دی د نکاح نه دی بلکې دا برای تکریم یو بل شان نکاح دی چې بده کې د نوري خبري د دنیوي خبري به کې سره نه يدعون دی برا غواړي فيها ودې کې بكل فاكهه هر قسم میوه امنين په امن باندې لا يذوقون فيها الموت لا يذوقون فيها الموت دی بنسکی بده جنت کې مرګ ولنه الا الموت تلولا مگر مرګ اولنه مرګ بس کې کوم دنیا کې دی دوی مرګ ولا بیا جنت کې ناراضي دا مضمون د جهنميانو د جنتيانو دونه د پاره د اولنه مرګ شته او دوی مرګ ولا بیا ناراضي لیکن دا ټکه د مؤمنانو د پاره خوشخبری جوړې دی شي ځکه سره چې کله باندې نعمتونو راحتونو کې نو مرګ نه خوخيږي مرګ به دي او جنتیانو د پاره واقع چې سہولیت ډېر زیاتی ناغي د پاره مرګ خشي نه لري جهنميانو د پاره به دا وینا چې مرګ نشته دا بوله یو مصیبت شي ځکه چې دغه د پاره خو کړهونه او دردونه دي ته حد نه سیوا نو هغه د پاره مرګ راحت دی خو مرګ دغه د پاره نه نو دا وینا چې مرګ نشته دی د جهنميانو د پاره به کړهو نورم سیوا شي الله وقاهم او بچ بکی دوی لره عذاب الجحیم عذاب د جهنم نه فضلا من ربک دا فضل طرف دربستانه ذلك هو الفوز العظیم دغه کامیابی لوی ده کامیابی څه غواړي دغه کامیابی ده نو بده وجه موږ وایو چې د اسلامیزم اخرنی هدف هغه د الله رضا حاصل او جنت حاصل او جهنم نه بری کېدل دا اسلامیزم اخري هدف دی باقي چې څومره ازمونه د دنیا کې سیکولریزم او کمونیزم سوشلیزم د خپل ناجایز اهداف ته ناجایز مقاصد لري او زمونږ دغه چې کوم د اسلام په نورو کې د نور زمونو کې په دې خلک اختلاف دي چې زمونږ په اهداف باندې چې کوم نظر دي دا غوي اهداف بیل زمونږ اهداف بیل زمونږ هدف دا چې سره جهنم نه باید جنت ته لاړ شي او دا غوي اهداف پیسې خوراک کورونه عیاشیانی فحاشیانی او د زناور غونه کې آزاد ژوند تیرول الله د وجود نه انکار کول قومونو د پاره کار کول دا غوي د ژوند هدف دي چې زمونږ سره زمونږ سره ټسل او بس سیاسي امور کې موږ د خلکو سره دغه طریقه باندې اختلاف لرو دا زموږ اختلاف دغه ځکه نه شروع کیږي فانما يسرناه یقینا موږ آسان کړل دی قران لره په لسان کې ستا په جواب باندې پیغمبره لعلهم يتذكرون دې تفار د خلق نصيحت قبول کی نو دا ترغیب شي قران ته چې د څومره مشکلات او کړهونه تاسو وړاندې ولیدل او څومره راحتونه د جنت هم واوریدل دغه ټول حل چې کوم دی قران نه دی په قران کې حل شته حاصلول غواړي قرآني لارې اختیار کا او کته نه حاصلې نو بس قران نه غافل پاتې شي دغه چپ لارو بزی غر کې فرتقیب ته انتظار کوي پیغمبره انهم مرتقبون یقینا دوی انتظار کوي او بیا ټول انجام سره مخامخ